په یو انټرویو کې د بابر اعظم حواله سره د مصباح الحق نه تاسو شو جی پی ډومینی د ساوث افریقا چې کوم لونډر کې لاړیو جی پی ډومینی په پی ایس ایل کې ملوبه کړي دا یو غټ نوم دی یو ستغ نوم دی اگر مصباح نه تاسو کو چې په دې پی ایس ایل کې د بابر اعظم یو نوې روپ مونږ وکړو بابر اعظم واپس په خپل ټریک باندې راغو بابر اعظم دوباره سکول کور شروع کړ نو د بابر اعظم کې چې دا کم بدلون راغو د کې د پېښور زلمی له طرفې د پېښور زلمی چې کم کوچینګ سټاف ته دا غي ورکه څه ایفورت شته کنه نو دې حواله سره مصباح الحق څه جواب ورکړی دی ادر سره په دې ویډیو کې شریکوم تیر شوی درې څلور کالو داسې بابر اعظم داسې سکور نو کړی تیر شوی پی ایس ایل کې بابر اعظم داسې سکور نو کړی څنګه چې په دې پی ایس ایل کې وکړو 2 سنچریان پکې راغی 588 رنزونه دی فائنل میچ لا پات رہی کې به هم سناس سکور کوي کې دیشي 600 پلس سکور د بابر اعظم راشي خیر مصباح الحق نه جی پی ډومینی تاسو کو چې تاسو یعنی د بابر اعظم په گیم کې داسې څه تبدیلی راوسته یا تاسو څه مشوره ورکا یا بابر اعظم خپل کم داسې ټیک ځان نو وکړو نو مصباح ویلي چې بابر اعظم یو ټایمینګ کې لاړی دی مصباح څه جواب ورکړ جی پی ډومینی لا مصباح وی چې بابر اعظم یو ټایمینګ پلیئر دی مطلب یو وی ټایمینګ پلیئر چې بال ټایم کوي لکه ویرات کوهلی چې کوم دی دا هم ټایمینګ پلیئر دی لکه یو وی هارد هیټر چې هغه په بال باندې د موټو زور وباسي او چکی وخی لکه میکسویل شو د پاکستان ټیم کې شرجیل شو عثمان خان شو داسې انډیا سره چې کم ابھیشیک شرما شو دا کم چې هارد هیټران بیټسمنان چې د په بال باندې زور وباسي نو هغه هارد هیټر شو یو وی ټایمینګ بیټسمن چې بال صرف ټایم کوي چکی چوکی هغه په ټایمینګ باندې وخی نو بابر اعظم چې کم دی مصباح وی بابر اعظم یو ټایمینګ پلیئر دی او چې کله یو ټایمینګ کې لاړی هغه د هارد هیټینګ کولو کوشش شروع کی مطلب چې کله هغه هارد بیټ شروع مطلب بیټ تیز تاول شروع کی نو هغه اکثر ناکامه کیږي هغه موستلی ناکامه کیږي ځکه داغه فوټ ورک داغه د ستر پوزیشن او داغه شولډر کې چې کوم دی مسله راځي ځکه هغه پهلا بال ټایم کوي چې بیا کله هغه هارد هیټ کوي نو فوټ ورک کې مسله راشي یا هیډ پوزیشن کې فرق راشي یا چې کوم مسل دی یا چې کوم شولډر دی نو کې داغه نه مسله راځي او داسې کولو سره د آف ساید گیم چې کوم دیغه هم متاثر شي لکه بابر اعظم مخکې کور کې زبردست چوکي واخلې داغه د خپل پوزیشن خو چې کله نه د پاکستان د ټیم د طرفه په بابر اعظم باندې پریشر راغو چې سات سټرایک ریټ مسله ده نو بابر اعظم وی راشه زبر هیټینګ شروع کوم او هیټینګ د لپاره بابر اعظم ټایمینګ کول پریخل هغه هارد هیټینګ کوشش شروع کو هارد هیټینګ سره داغه باډي لینګویج داغه د خپل پوزیشن داغه د هیډ پوزیشن داغه د شولډر پوزیشن هغه متاثر شو نو داغه بیټینګ کې ډېر غټ تبدیلی راغله هغه مسلسل ناکامه کېدو نو موږ د بابر اعظم ته وی چې تخپل چې دستا کم کور سټرنث ته دستا چې کم مطلب خپل ذاتی سستا کم مطلب سټرنث ته طاقت ته پاغي باندې فوکس وکړه ته هارد هیټینګ مکوا ته بال ټایم کول شروع کا ته بال ټایم کوا بال ټایمینګ سره هم ته چوکم وخل شي چې کم وخل شي اور په دې پی ایس ایل کې بتا سو کتلم چې بابر اعظم په هارد هیټینګ باندې ډیر فوکس نه کړي په ټایمینګ یې فوکس کړي دي نو په دې وجه بابر اعظم گیم واپس خپل ټریک لراغو چې هغه کله خپل دوباره گیم هغه چې کم بنیادی گیم دی هغه چې کم سټرنث گیم دی هغه دوباره شروع کو نو داغه خپل فوټ پوزیشن داغه هیډ پوزیشن داغه شولډر پوزیشن واپس ټکیدو طرف ته روان شو داغه شیپ ټکیدو طرف ته روان شو هغه ټایمینګ باندې ډیپند کوي چې کله یو ټایمینګ بیټسمن په هارد هیټینګ کوشش شروع کی نو هغه ناکامه کیږي چې کله یو هارد هیټینګ بیټسمن په ټایمینګ باندې کار شروع کی نو داغه فوټ ورک کې داغه هیډ پوزیشن کې فرق راځي نو بابر اعظم ته موږ وی چې تخپل ټایمینګ باندې فوکس وکړه تخپل ټایمینګ باندې کار وکړه تخپل ټایمینګ گیم کواله ستا چې کم کور گیم دی ستا چې کم سټرنث ته کور سټرنث ته پاغه باندې گیم وکړه نو موږ صرف وایدا چینجز د بابر اعظم په بیټینګ سټایل کې راوستل او هغه سره د بابر اعظم امپروومنت هم روان دي نو بابر اعظم لم پکار دي چې دونه گیم تاو کو ګوره څومره سینیئر کې لاړې شوې د 2018-19 نه ته گیم کې د پاکستان د ټیم کپتانی د 3 ورلد کپ کپتانی تاو کا نو تعالی هم پکار چې کم ځای کې سټرنث زما سټرنث په هغه باندې کار درو کې کړه سټرایک ریټ ایشوز سټرایک ریټ چې پاکستان ټیم د کم نوي کې لاړیان راغ هارد هیټرانو دا غي کم 170 او 180 سټرایک ریټ ته خو یم 130 او 135 سټرایک ریټ ته اوستام 130 135 سټرایک ریټ ته نو په خپل ټایمینګ باندې بابر اعظم له فوکس کول پکار دي خیر دا خو د مصباح خبرې وي تاسو دې حواله سره د خپل قیمتي رائے موږ سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ